پاکستان زنده‌باد پاک آرمی زنده‌باد پاک آرمی زنده‌باد. څنګه تاسو ته معلومه ده چې نن انتهایی د خوشحالۍ ورځ ده او زه به دومره ووایم چې کم زموږ اخترونه راځي د هغې نه زیات د خوشحالۍ ورځ ده نن، ولې چې انډیا پر ورځ چې کومه ناخوشګوار واقع راغلی وه، که معامله یې کړې وه زموږ په ملک باندې، په هغې کې مساجد شهیدان شوي وو، ماشومان، زنانه، نارینه شهیدان شوي وو او په هغې باندې زموږ خلک ډېر زیات په غوسه کې او په خفګان کې وو. انتهایی د خوشحالۍ ورځ ده چې بېګا د شپې زموږ آرمي د انډیا خلاف بھرپور کارروائی کړل ده او هلته یې هغوی چې کوم ځایونه ټارګېټ کړل دي نو هغه شانتې بزدلانه کار هغوی نه دی کړی چې ماشومان ویشتي دي، زنانه ویشتي دي، نور څه دغه شانتې کم پارکینګ وغیره پارکونه وغیره چې دي چې هغې دغه کړل دي. البته هغوی هغه ځایونه ټارګېټ کړل دي کوم چې د آرمي خپل دغه نو دا ډېر زیاته خوشحالۍ ورځ ده او زموږ خلک ډېر زیات پر اعتماد دي او ډېر زیات خوشحاله دي. نو په دې خوشحالۍ کې زموږ د واړی بازار کې د ملګري او د خلک راوتي دي او د دې پاک آرمي سره د خوشحالۍ او د یکجهتۍ مظاهره کوي او هغوی له دا ډاډګیرنه ورکوي چې الله دې نه راولي، خو که څه هم داسې ناخوشګوار واقع راځي، که مثال داسې ملکونه حمله کوي، نور سره قصه راځي، نو انشاءالله زموږ دا قوم خاص کر دیر بالا دا به د آرمي سره شانه به شانه ولاړي، بلکې زه به دا ووایم چې څه پیاوړ کردار به ادا کړي. نو انشاءالله زموږ د ټولو خلکو دا یو خواهش دی چې دغه شانتې څه هم ناخوشګوار واقع راځي نو انشاءالله چې موږ هغه ځای ته ځان ورسوو او په دې وخت کې ډېر زیات دا خلک راغونډ شوي دي، خوشحالۍ اظهار یې کړی دی او انشاءالله موږ خپل آرمي ته دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله دغه شان څه هم حالات راځي نو موږ به ستاسو سره بھرپور ولاړ یو.